دا کتاب دی اصول تخریج دراسة الاسانید صفحه نمبر 28. نموذج من الكتاب یو نمونه استتا دی کتاب نخی ویلیک نموذج من التخریج او تا ته یو نمونه را کوم دی تخریج فی هذا الكتاب. دی کتاب کې چې هغه تخریج دی حدیث ته یتعلق بکیفیت تطهیر المنی، حدیث چې هغه تطهیر منی دی منی دی پاکای په کیفیت متعلق دی. من الثوب کپڑی منی ولګي نو هغه سب څنګه پاکای په دې موثر روایت او هغه ته وی الحدیث الثالث دریم حدیث هغه د رویه مروی دی نبی صلی الله علیه وسلم نه انه قال لعائشه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه ام المؤمنین ته وی فی المنی په منی مالکی فغسلیه ان کان رطبا، یا عائشه د منی وینځه کدا لمدوی و افرقیه او قریچ معنی وګروا یعنی په نکون سره امکان یا بسن کدا اوچوي ځکه دا په منزل دی پوز دی لکه پوزه چې لګېدل وي. نو قلت ما ته وی چې غریب، نو دی وی چې دا حدیث غریب دی. غریب دا مطلب نه دی چې پیسې وسک نشتی، غریب نه مراد دا دی چې دا روایت چې دی ډېر کم خلکو نقل کړل، لکه نه مرفوع دی نه متواتر دی او نه چې دی مشهور دی. نو غریب دی، خبر واحد هم نه دی، اکا دکا راویانو ذکر کړ دی، دې ته ځکه غریب وي. وروت دارقطنی او دا روایت دارقطنی نقل کړ خپل په سنن کې من حدیث عبد الله ابن زبیر. دا د عبد الله ابن زبیر دی روایت نه چې هغه عبد الله ابن زبیر څوک دی؟ هغه امام حمیدی دی او دارنګ دی امام بخاری استاد دی او نوم د چې دی عبد الله ابن زبیر دی او کنیت امام حمیدی دی. ابو بکر کنیت امام حمیدی نوم دی لکه. او دا د مکی پاتې کېدونکی و. نبی علیہ السلام قدم قریشن، قریش مخکې کای، نو ځکه امام بخاری اول د قریش نه روایت راوړ په بخاری کې. حدثنا بشر بن بکر قال حدثنا الاوزاعی. اوزاعی د شام امام دی، دا چې دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې هغه سره مناظرې هم کړې دي او د مذهب 20 کال پورې چلیدلی و. بیا یو تاریخي چې د زلزله راغله په شام باندې 40 ورځې پورې ځمکه خوځېدله، بیا دی کې د مذهب ملیامټ شو، ختم شو، دنیا نه ختم شو، ځکه پیروکار ختم شو. نو اوزیع مزم لار او مونږ ته بیان کړ اوزاعی د یحیی بن سعید نه. یحیی بن سعید روایت کړی د عمرو نه، هغه د عائشې نه. قالت عائشہ فرمایي كنت افرق المنی من ثوب رسول الله. ګوروس د حدیث تخریج څنګه کوي؟ هر طرق سره چې کوم حدیث راوړ دی هغه ټول ذکر کوي، لکه دا حدیث پلان کې امام راوړ دی په دې طرق سره، فلان کی امام راوړ دی په دې طرق سره، فلان کی راوړ دی په دې سره، اخر کې بیا تحقیق دی احقاق د حق کوي او دارنګ تحقیق کوي. نو دا اوس عائشہ نه روایت ته او دا چا راوړ دی؟ امام اوزاعی روایت ته لکه كنت افرق المنی، ما بغرول منی من ثوب رسول الله صلی الله پیغمبر د کپړو نه اذا کان یابسن کله بچ دا وچوا واغسل او ما بینزل ان کان رطبا اغرا انتها. اوس دا د حدیث ختم، یو د تخریج منغو کو سره وسخه. وروه بازار فی مسنده، امام بازار خپل مسند کې دا روایت راوړ دی. وقال وی لا یعلم من اسنده عن عائشه، نه معلومیږي چې چا مسند کړ دی دا حدیث دی عائشه نه الا عبد الله ابن زبیر، مگر عبد الله ابن زبیر چې محدث ته حمیدی دی کنه هغه کړ دی، بل چانه دی کړي. نو ګورو دا حدیث شو غریب شو، نور دغه روایت کوونکې نشتی لکه وهذا دا ورواه غیره او دغه روایت کړ دی نور اولاد د عمرو نه. ګوره عمرو اصل کې شاګرد دی عائشې نه، د هغې نه عمرو نه بل یو روایت کړ دی لیکن مرسلن دی. مرسلن منڅه میس کې کس صحابي پرېښی دی انتها. اوس بل تحقیق قال ابن جوزی فی التحقیق، امام ابن جوزی په تحقیق کې وی دی په 597 کې یعنی دی مته هجری کې دی وفات دی لکه. فی التحقیق په تحقیق کې په تحقیق د مسائل خلافیه کې دی وی والحنفیه یحتجون علی نجاست المنی، احناف احتجاج کې دلیل نسی د منی په نجاست باندې به حدیث په حدیث رواه هو نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه روایت کړ دی د احناف د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې انه قال لعائشه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه ام المؤمنین ته وی اغسلیه اس کو دولی دا وینځه ان کان رطبا او کدا سوی لمدوی لکا تروی و افرقیه افرق ستوی لکا او قریچنا قریچ نماسا اگروا ان کان یابسن او کدا سوی وچوی. نو قال بیا غویل دی وهذا حدیث لا یعرف، دا حدیث معروف نه دی، ځکه معروف نه دی چې هغوی دا حدیث غریب دی لک. و انما روی نحوه، ها دغه روایت شوی دی من کلام عائشه، د عائشه د کلام نه
ثم ذکر بیا ذکر کړی حدیث دارقطنی المذکور چې مذکور والله علم. ګوره اوس ګور تحقیق دی مقام کې هغه دا دی ومن الناس من حمل الفرق الثوب الى غیر الثوب الذي يصلي فيه. بعض وی بعض خلک هغه دي چې هغه حمل کړ دی دا فرق الثوب دا ګرول دی منی چې دی دا حمل کړ دی په غیر الثوب الذي يصلي، دا علاوه د هغه کپڑے نه چې پاک پیغمبر موږ نه کاو. مطلب یو د شپې جامه وي او یو د ورځې جامه وي. نو دا د شپې جامه باندې بعض کسانو دا څه چل کړ دی لکه حمل کړ دی، دا دغه تحقیق دی. وهذا ينتقض او په دې سره ټول راځي ماتیږي بما هغه چې واقع شوی په مسلم کې. بیا خو مسلم کې روایت چې دی بل شانته دا خو دغه نقص کې ټول کوي هغه په خپل عائشه دا وي كنت افرقه ما بغرول من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فيصلي فيه. ته څنګه چې د شپې کپڑے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کپړو نه مونی چې د قریش کولا او غرول به ملکا په نکونو سره جوړه فیصه به مسکو کو وین دا ابو داود او ابو داود څخه دا دي ثم يصلي فيه بیا په کې مزوم کو نو الفاء طرف احتمال غسله. نو فی چې دلته اوچتي احتمال د غسل بعد الفرق یعنی ما قریش نه کې بعد غسل. وحمله بعض المالکیه او دا روایت بعضی مالکیه حمل کړ دی ال الفرق بالماء چې وی غره په سره په وبو سره نه په نکون سره نه لکه فرق کله کله په وبو سره کې وهذا ينتقض لیکن دا خبرو ماتیږي ينتقض ما ټوټ رہا ہے بما فی مسلم په حدیث سره اذن هم دارنګي از اذن هغه په خپل هغه د ګور څنګه ولقد رایتنی او پیغمبر ز ولیدل ما ویني لو حقته من صوب رسول الله چې ما به احقاق مانسه قریش ما به ګراو دی پیغمبر سم د کپړې نه یا به سن چې هغه به وچوا بزوفوري خپل بس سره مکل سره. نو په دې حدیث د مخکنه خبرې چې دی فرق بالما چې دی کنه هغه توړو شو چې هغه په نکون نه دی او بو نه دی بلکې فرق نه مراد چې ګوت دی. نو ګوروس احادیث الباب چې کوم راوړي کنه نو دا احادیث الباب دي چا دي دا د احناف د مسلک مطابق. احادیث الخصوم دا د نور ائمه متعین. نو ګور رواه البخاری او مسلم من حدیث عائشه انها كانت چې حضرت عائشه كانت تغسل هغه به انزل منی من صوب رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کپړو نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه انزل عائشه المؤمنین فيخرج فيصلي فيه او پیغمبر به وته او بیا په دې کې مزوم کوه انا انظر الى بقع الماء في ثوبه. اور حضرت عائشه ما بکتل دغه کپړې چې د ستلکا هغه ټوکړې ته د ابو فی ثوبه لکه چې وسړی کپړې وینځي کنه نو رستو چې هغه تب کې احکاری لکه هغه ټوکړه احکاری هغه ته انتها. وقال بهقی سوی وهذا لا منافاتا وکدا حدیث دا سراغل دا منافی نه دی بینه په مابین دی کې او بین قولها او د عائشه په قول کې كنت افرق من ثوب رسول الله چې ما با غراو دی پیغمبر سم د کپړې نه اسم یصلی فيه دا دغه منافی نه دی کما لا منافتا لکه څنګه چې په دې کې منافات نشتی په مابین د سکه غزل کې قدمه کې او مسال الخفین کې مسال الخفین او دارنګ قدم وغیرہ انتها. وقال ابن جوزی وی په تحقیق لیس فی هذا الحديث حجتا په دې حدیث کې حجت نشي ولی لن غسله کان الاستقذار دا ينزل چې دا استقذار دی وجنبو یعنی ګندګي جن لا للنجاستی چې منی نجس نه ده بلکې استقذار ګندګي غونې ده. حدیث آخر او بل احادیث انما يغسل ثوب من 50 کپڑے دیکھیږي پنځو خبر نه سیاتی قریبا زره هغه دار ګوره آثار چې روایت کړي ابن ابي شيبه خپل مصنف کې حدثنا حسين بن علي بن جعفر بن برقان ان خالد بن ابي عزة قال سأل رجل عمر بن خطاب یو سړی تاسو عمر بن خطاب نه فقال اني احتلمت على تنفسه مال احتلام راغی شیطان مال لاتن په کمبل مانی فقال اس نه فین کان رطبا کدا لمدوي تروین فغسله بیا وینځو بو سره وین کان یابسن او کدا وچوي نفقکه نو بیا څه چل کله کا کوریجنا معنا ځاسي نکونو سیو غروا وین خفیاله کا ها کزه تا من مخفیشي چې منی کم ذکر نه فرشش هو بالماء بیا پانی چړکاو کا یعنی پانی باغی معنی او غردوا. نو دا اوس حدیث ته چاشله دا باب اوس احادیث الخصوم حدیث سوي یعنی مطلب هغه چې امام ابو حنیفه مخالف دي. روایت کړي احمد مسند کې حدثنا معاذ بن مذاب انبانا اکرم بن عمار ان عبد الله بن عبید الله بن عمر ان عائشه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسلط المنیه پیغمبر بل کول منی من صوبه خپل د کپړې نه بعلق الازهر په کلی ازهر سره. ګلی ارزه دا یو ونه دا یو بوټه غونډه چې داخله په جماعتونو کې چې موږ ته بروزه وي نو دا اچي په دې سر لکه غیر سودا سي کا اسم یصلی فيه ويحطه یابسن او بیا به قریش کو یعنی ګراو به چې کله وچه با اسم یصلی فيه. اوس بل حدیث دی غو دلیل اخر جو دارقطنی فی سننه چې دغه تخریج دارقطنی په سنن کړ دی تبرانی په موجم کې کړ دی تبرانی درې دی ښا ان اسحاق بن يوسف الازرق ان شريك قاضي ان محمد بن عبد الرحمن ان عطاء بن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم المني يصيب الصوب
پیغمبر نه تاسو کا منی بارک چې کپڑے ته ورسی قال انما بمنزله المخاط هغه منی پاک نه دا وی دا پاک زکه د په منزل پوزي دا البزاکیه توکانی دا صحیح ده کنه بیا وی دي نه انبیا پیدا دي صحیح ده کنه نو موږ چې انبیا پیدا دي نه هو سپیوم پیدا دي بیا بیا بس کایلا کا خو بهر دوی په منزل ته مخاطب بزاک تر کا وقال بیا وی انما یکفیک تعالی کافی دی ان تمسحو چې تا اغا مسکه لري کې بخرقتن په کپڑے سره او بیس خریا په ګل سره قال دار قطنی وی لم يرفعه ګور هغه په خپل تحقیق کې اوس په حدیث کې چې دا حدیث نه مرفوع نه مرفوع کړي سوا د اسحاق ازق نه دي شریک نه چې روایت کې هغه سره مرفوع کې نو په دې باندې ګورم د تحقیق کو چې دا حدیث په دې مقام قال ابن جوزی په تحقیق کې اسحاق امام دې مخرج دې اسحاق باندې چې دا کنده امام دې دغل پر تخریج شوی د په صحیحینو کې صحیحین دغه روایت کړی ورفعه زیاتون او د رفع زیادت ته او وهي من الثقه منقول او زیادت ثقه چې مقبول دی دا قاعده ومن وقفه لم يحفظ او چا چې حدیث موقوف راوړ دی هغه ته حدیث محفوظ نه دی هغه محفوظ نه دی انتها او روایت کړي به کی په معرفه کې د طریق د شافعی نه هغه حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار او ابن جريج ما تاسو مخ عمرو بن دینار عبد الله بن دینار ابوبکر بن دادری ورونه د ابن عمر شاهد غدی لک غلامان دي ښا او ابن جريج ټول عالمان دي وکیل احمد عطا دا ډول روایت کې د عطا نه غد ابن عباس نه موقوفا یعنی مطلب مرفوع نه موقوف دی په وقاله وی هذا هو الصحيح موقوفا هغه دا صحیح روایت چې دا موقوف دی دا صحیح روایت موقوف دی وقد روي شریک ان ابي ليلى اکل کا دا روایت کیږي د شریک نه هغه ابن ابي ليلى نه هغه عطا نه مرفوعا لیکن ولا يثبت هغه مرفوعا ثابت